د صحابه کرامو ژوند ته وګورو، د هغوی زندگی، د هغوی ژوند، د هغوی غم، د هغوی ښادي، هر څه به د الله حکم به مخکې و او د هغوی خواهش او د هغوی دنیا به وروسته وګورئ. یو صحابي دی ایمان کې داخل شو او د ایمان نه مخکې چونکې ایمان راوړه نه و، نو د مدینې دور او د مکې دور نو هغوی د څه پابند نه وو، نو د ایمان نه مخکې د یو زنانه سره ناجایزه تعلقاتو، عاشق او معشوقه و، یو بل سره وخت تېرېده. دغه صحابي ته الله تعالی د ایمان دولت نصیب کو چې دی مسلمان شو. څه وخت پس دی په لاره روان د خپله معشوقه مخې له راغله، هغه ورته وایي دا ته څه کوې؟ دی ورته وایي زما او ستا تعلقات کټ دي. ولې کټ دي؟ زه مسلمان یم او ته غیر مسلم یې، ته ایمان نه راوړې، زه تا ته ګورم نه. ولې که دا څه کوې؟ زه خپل یاداشت ورته یادوي چې دا موږ وعدې کړې وې، دا به کوو دا به کوو، هر څه دې کوه، هېڅ شی دې نه منمه. نو هغه وایي ما خو تا له زندګي، ما په دې خپل زړه کې صرف ستا نوم اخیستی دی او تا له مې ژوند وقف کړی دی، ته ګوره زما نه مخ اړئ. دی وایي نه ګوره ما اسلام کې داخل شوم، مسلمان یم، نو د مسلمان شان دا نه دی چې دی د الله خفه کړي او دی د شریعت حدود کراس کړي. نو څه به کوو؟ وایي دا ده چې واده وکړو. نه چېرته واده کوو، ته غیر مسلمه یې او زه مسلمان یم. ورکه زه د رسول الله نه تپوس کوم. نو دا صحابي لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واقعه ذکر کړله چې دغه شانتې زما یو زنانه سره تعلقاتو. اوس هغه وایي چې زه بغیر ستا نه وخت نه تېروم، زه تا سره واده کوم. اوس څه حکم رسول الله هم خاموشه چې چونکې حکم نو راغلی، پیغمبر علیه السلام خاموش او الله تعالی آیاتونه نازل کړل. وی فرمایل ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، چې ګوره د مشرکاتو سره نکاح مه کوئ تر دې چې دا اسلام کې داخل شي. پیغمبر علیه السلام وی دغه صورت دی نو چې دا خو مشرکه ده، دا خو غیر مسلمه ده، او نو دوی سره نکاح کول هم جایز نه دي. ولې؟ ایمان کې نه ده داخله. نو دغه صحابي لاړو او دې زنانه ته وایي څه وایي ورته؟ یو صورت چې موږ وایي چې یو صورت به ما او تا یو ځای شو، چونکې د اسلام نه مخکې زموږ تعلقات چې کوم دا خو بس ناجایز وو، او زه مسلمان یم او ته غیر مسلمه یې، نو زما او ستا میلاوېدل چونکې ما ته مذهب د دې اجازت نه راکوي، دا ګناه ده. نو ما وی چې ما او تا به نکاح وکړو، نو زموږ شریعت او زموږ قرآن وایي چې نه، تا کې یو صورت دا دی چې ته غیر مسلمه یې او زه مسلمان یم، نو زمون قرآن موږ ته د دې اجازت نه راکوي چې زه تا سره نکاح وکړم، یا ته اسلام کې داخله شه زه به در سره نکاح وکړم. نو اوس دغه صحابو ته وګورو، خپل محبت، خپل دنیا، خپل هر څه د الله په دین قربان کوي. د الله دین، د الله قرآن، د رسول الله فیصله به مخکې وي او وروسته به زما د زړه خواهش وي، وروسته به زما د زړه خواهش وي. اوس د دغه صحابه کرامو دا واقعیات موږ او تاسو ځان له مخې ته کړو. زړونه ګوره هغوی سره هم وو، دنیا هغوی سره هم وه، پیسې هغوی سره هم وې، درهم او دینارین هغوی سره هم وو. دا دنیا کې موږ او تاسو چې معمولي خبرو باندې جنګ او جګړې کوو، دا هغه خلک هم وو. دا ما او تا چې په بوټونو په شرشایو باندې جګړې کوو، دا دور او دا وخت دا په هغوی هم تېر شوی دی. دا ما او تا چې د یو بل سره په ګاونډ کې لانجې کونجې، نو دا زندگی او ژوند دغه صحابه هم تېر کړی دی. هو هغوی به وی مخکې به د الله حکم وي، وروسته به ته مخکې چې رسول الله څه وایي هغه به کوو، وروسته ما او تا چې څه وایو هغه به کوو. د هغوی ژوند څنګه تېرېده، زندگی یې څنګه تېرېده. رسول الله ارشادات دي چې ګوره مسلمان به د مسلمان انما المؤمنون اخوه، مسلمانان په مابین کې وروڼه دي. ژوند به ګوره داسې تېروئ لکه څنګه چې دا بیه راوړي وروڼه زامني د وروڼو په شانتې. الله دې معافي وکړي. نن موږ او تاسو ورورولو ته وګورو، حالاتو ته وګورو، نو دې پیسې هر څه داسې ګډ وډ کړو چې بس زما هر څه زما او نور هېڅوک نه منم، نه پلار منم، نه ورور منم، نه تره منم. او په د دنیا خواهش دی، هر انسان وایي چې ما دې ډېره کړې او ما دې جمع کړې او هر څه دې زما وي، هر څه دې زما وي. نو د الله قانون رست را روان دی. ورپسې فرمایي چې ګورې هېڅ دې په کار نه راځي، په دنیا کې دی یو څلورنیز هم ځان سره پردی راوړه، په ورځ د قیامت به دا د تا ستا د پاسئ تپوس به درنه کومه
د دې وجې ما چې کوم آیت شریفه لوستې وه نو الله د دې نه مخکې وفرمیل مالک یوم الدین. بنده چېرته په زړه کې د سوچ را نشي او خوا خاطر کې دا خبر لاړه نشي چې ګوره الله پاک مونږ وایو الرحمن الرحیم غفور الرحیم دی، بخونکی مهربانه دی او بس به وړه وړه خبره انسانانو ته بخښنې او مغفرت یې کوي. ما به هم پکې چېرته وبخښي نو چېرته په دې غلط فهمۍ کې د شیطان بونځي. غفور الرحیم هم دی خو ورپسې فرمایي چې مالک یوم الدین هم یمه. د قیامت دا ورځ مې د جزا او د سزا دپاره پیدا کړې ده چې دنیا کې تا ژوند د خواهش مطابق تیر کو، تا په دنیا کې غلطي وکړې، ناجایزه دې وکړې، زیاتي دې وکړل، حرام دې وخوړل، ګناه دې وکړله او دغه رنګې د حلال او د حرامو تمیز دې ونه کړو نو چې په ورځ د قیامت ما ته مخامخ شو نو زه به هم بنده ورېږه. صبر وکړه چې حساب کتاب د سر خلاص کړمه، ورکه چې زوړ حساب کتاب د سر خلاص کړمه چې کم څومره یې تو چې لږ دې وتلم نو د اعمالو وزن ته به ور مخامخ کي. نو چې کله یې اعمالو وزن ته مخامخ کي نو چابړی به سپک شي او عمل یې کمزوری دی. دا به موږ تاسو وایي دا د شپېتو کالو دا زندګي چې ما تېره کړې ده ښه مې کړي دي بد مې کړي دي او ورځ به شپه وه کوچۍ ګناه وه لویه ګناه وه نو دا به څنګه کي؟ الله وایي دا ما ته ډېر آسان دي، دا کیسې ما ته ډېرې زیاتې آسان دي. زه چې یو ووایم چې شل ورځې به شوي وي نو په معمولي لږ ساعت کې به ستا د شپېتاویاو کالو ریکارډ پوره راوباسمه او پته به ولګي چې ګناهونه یې څومره دي او نیکۍ یې څومره دي. نو که ګناهونه دې ډېر کړي وو نو ته ته به وي دا ټکټ دې واخله او مخه کوه هغه جهنم دې ورځه پې، او که نیکۍ دې ډېرې کړې وې او ګناهونه دې کم وو نو ته به وي ټکټ دې واخله او ځه خپل خپلوانو ته هم ښه خوشحاله شه، تا ته دې زیری وي، تا ته دې جنت زیری وي او د نعمتونو ته ځه. نو ما او تا له ژوند باندې سوچ پکار دی. د دغه صحابه کرامو واقعات چې ما او تا له مخې ته وي چې ګوره په هر څیز باندې په دنیا او په هر څه کې د الله حکم چې کوم کار به یې کوو نو هغه به یې لږ موازنه د هغې کل کوله چې هسې نه چې زه بس چې د الله حکم پکې برابرېږي نو ټیک ته که زما تاوان وي نو خیر دی چې په ورځ د قیامت د الله په دربار کې څه یمه شرمنده نه یمه. نو خپل اعمال دا ځان له خپل آخرت ځان له مخې ته کړو، خپل قبر مخې ته کړو. ګورې دنیا کې موږ تاسو مونځ نه کوو، نور اعمال پرېږدو، دغه رنګې ګناهونو کې اخته یو نو یاد ساتئ دا موږ چې دنیا دپاره څومره ټایم ورکړی دی یا څه کوو دا زموږ د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. که مو بچ کوي دا نیک عمل به مو بچ کوي. دنیا کې ما او تا مسلمانان اسلام کې داخل یو په هر کار باندې سوچ کوو لږې تلو د شریعت په رڼا کې تلو چې او ټیک دی او په دې مال اجر او ثواب شته نو کوي او چې نه د خپل زړه م راته وایي چې دې شي کې فرق دی ګوره ونه کړي نو د هغې نه رستو شو. نو چې موږ ژوند او زندګي داسې تېره کړو الله به موږ ته په دنیا کې هم د چین او د سکون ژوند او زندګي راکوي او چې کله به ورځ د قیامت شي نو الله تعالی به هم موږ له د دې ښکلې بدله راکوي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.